أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا للمتقين إماما. سورة الفرقان 74 نمبر آیات. په دې 74 نمبر آیات کې د مؤمنانو د 14 صفات ذکر کیږي او د دې 14 صفات خلاصه دا ده چې د مؤمنانو نیکانو خلقو علامه ده. د صفت دا ده چې په خپل خو دیندار یو د خپل بچو د خپل کشرانو د دینداري به هم ډېر غم ورسره او د هغه دیندار کېدل د پاره په دعاګانې غواړي کوم چې د ذکر شوی دي. د دې د مسله معلومه شوله هغه سړی دیندار نشي ثابتېدلی چې د خپلو کشرانو د دینداره کولو غم فکر ورسره نه وي. په خپله باندې ښه منظم کې خو د بچو د تربیت هېڅ احساس ورسره نه وي چې دوی به څه کوي کوم طرفونو ته به ځي څه به جوړېږي. نو دا د مؤمنانو د علاماتو کې داخل نه دي. او په احادیث مبارکو کې د دې وضاحت نور داسې دی چې نبي علیه السلام فرمایل چې الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. په تاسو کې هر یو مسلمان د یو شپنکي غوندې حیثیت لري او د شپنکي غوندې تپوس به کېږي. نو شپنکي پر دې مال ساتي په دې اړه باندې نو مالک ته خامخا معلومات کوي تپوس ته کوي. دغه شان هر سړی به څه ذمہواري به هر چا ته حواله وي. څوک به د وطن مشري، څوک به د صوبې، څوک به د علاقې، څوک به کم از کم د خپل کور خو مشري، خپلو بچو خو مشري. نو په دې آیات کې د مؤمنانو صفت دا ذکر شي چې د خپلو کشرانو د دینداره کېدلو غم به ورسره وي، د هغې دپاره به دعاګانې غواړي او د هغې دپاره به محنت کوي. نو الله تعالی وایي والذین د هغه کسان دي یقولونه چې هغوی وایي ربنا ای رب زمونږ هب لنا مونږ ته راکړي من ازواجنا د خپلو بیبیانو نه و ذریاتنا او د خپل اولاد نه قرة اعین یخوالی د سترګو یخوالی دې مونږ ته راکړي. دا کنایه د خوشحالۍ نه چې زمونږ زنانه زمونږ ماشومان زمونږ د خوشحالۍ ذریعه جوړه شي. اوس زنانه او ماشومان د نیکانو خلکو د پاره د خوشحالۍ ذریعه به څنګه جوړېږي؟ نو دا په دو صورتونو کې جوړېږي چې یو دا چې دغه کسان دینداري په دین باندې او شریعت باندې کلک عملي نو چې کله دینداره مور او پلارو ته ګوري نو خوشحالېږي به. او دویمه دا ده چې دا صحتمند او روغ رمټي ځکه معذوره ماشومان چې کله مخې ته راځي نو بلې سړی خفه کېږي خوشحالېږي به ډېر نه. لیکن په دې کې اهم څیز دینداري دی. که اولاد روغ د صحت نه ټیک ټاک دی خو هغه مجرم پیشه دی، بیکاره ګناهونه کوي، معاشره کې د بدنامۍ کارونه کوي، نو که دغه صحتمند هم شي خو په دغې باندې د چا زړه خوشحالېږي نه. دا د یو نیک سړي دپاره یو ناسور د غم درد یو سبب جوړېدی شي. نو دعا خلاصه دا شو چې زموږ اولاد داسې شي چې موږ هغې په لیدلو باندې خوشحالېږو. او دا هغه صورت کې کېدی شي چې کله دا ماشومان صحتمند دي، زنانه صحتمند معذوره نه وي، بد اخلاقې نه وي او دې سره په دین او شریعت باندې کلک عملي نو چې بس سړی ورته ګوري نو داسې ماشومان او زنانو ته سره زه پې خوشحالېږي دا ټیک دي. نو امام حسن بصري رحمه الله وایي چې اصل کې دا د اولاد د دینداره کېدلو دپاره دعا شو او د اولاد غم شو. وجعلنا للمتقین اماما او موږ وګرځوه د نیکانو خلکو دپاره مشران. متقین پرهیزګاران شو. امامت قیادت او مشرۍ ته ویلی کېږي. نو معنی دا شوه چې موږ د نیکانو خلکو مشري موږ ته حواله کړي. چې کوم خلک نیکان دي موږ د نیکانو خلکو مشران کړه او چې کوم فاسقان فاجران دي د فاسقان فاجرانو مشري موږ ته مه حواله کوه. داسې خلکو مشري نه ده پکار. دې ذکر کې د آیات کې لږ غونته کې سوالات موجود دي. یو سوال دا ده چې قرآن صریح حکم دی چې جنت باره کې الله تعالی فرمایي چې تلک الدار نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. د آخرت کور چې کوم دی نو موږ هغه کسانو دپاره مقرر کړی دی چې کوم کسان په دنیا کې نه د غټو منصبونو د وحدو غوښتونکي دي او نه دغه خلک په دنیا کې د وراني جوړولو خواهش لري نو جنت د هغو دپاره تیار دی. اوس دغه آیات ته چې وګورې د دغې آیات نه معلومېږي دا چې غټې وحدې غوښتل او د هغې دپاره محنتونه حرکتونه او کوششونه کول، هغې دپاره مختلف ذرایع استعمالول او د مشرۍ هغه جذبه او خواهش او غرور چې بچا کې موجود دي، جذبه چې بچا کې موجود دي
نو پته لګي جنت هغې دپاره نشو. او دویم چې مخصوص په دنیا کې فساد خوري. فساد دوه قسمونه دي، د دین خرابول دا هم فساد دی او دنیا خرابول دا هم فساد دی. خلکو دنیاوي زندگی خرابول دا هم فساد کې داخل دي، او د خلکو دین دپاره دشمن جوړېدل دا هم فساد دی. نو کم سړی چې د خلکو دین او دنیا د خطره جوړوي یا دواړو ته یو ته دا هم مفسد دی او الله تعالی جنت د دپاره نه دی مقرر کړی. نو په دغه کې د وختونکي حضرات د هغې مذمت شوی دی چې دا ټیک کار نه دی. او دې ځکه کې الله تعالی وایي چې د مؤمنانو صفت دا ده چې د نیکانو خلکو د مشهرۍ دپاره به دعاګانې غواړي. نو امام حسن بصري رحمه الله ذکر کړي دي چې اصل کې د آیات خلاصه او مطلب دا دی د مخکینی آیات دپاره زیات وضاحت دی چې هر سړی کم از کم د خپل کور مشري که دی غواړي او که نه غواړي، خو طبعا به د خپل کور مشر جوړېږي. اوس چې کله د کور مشر جوړ شم د آیات مطلب دا دی چې زه د نیکانو خلکو امام شم مشر شمه، یعنې زما کشران دینداره شي. نو کشرانو دیندارۍ دپاره دعا شو، د وخت غوښتل نه شو. نو سوال به دغسې کې حل شو، ختم شو. لیکن د امام قرطبي رحمه الله چې په دې کوم تفسیر کړی دغه زیات راجح معلومیږي. امام قرطبي رحمه الله وایي اگر که د آیات ظاهر نه معلومیږي دا چې د دې مطلب دا ده چې کشران دیندار یو زه دې پکې مشر یم، او د کشرانو خو داسې مشر نو که دې غواړي که نه غواړي د خپلو بچو خو به مشر خامخا طبعا به مشر وي. ظاهر مطلب خو یې دغه دی. لیکن مشري غوښتل په هغه صورتونو کې چې کله دین ته فایده او دین او آخرت دپاره فایده مني، هغه ډېر کې مشري غوښتل شرعا امام قرطبي رحمه الله وایي جایز نه چې ضروري دي. نو چې کوم ځای کې ته مشري غواړې نو مشري غوښتلو دپاره به دوه مقصدونه مخې ته کړي، د دین خدمت او د خلکو د ځان دپاره د آخرت جوړول او دین غالب کول. دا مقاصد چې د مخې ته کړل نو بیا منصب غوښتل ناجایز نه دي. دا چا ویل؟ امام قرطبي رحمه الله ذکر کړي دي. او امام قرطبي رحمه الله په معتبرو مفسرینو کې دی، خاص کر په نظامی علماو کې د امام قرطبي یو لوی حیثیت دی، یو لوی مقام دی. د دې نه دا مسله واضح شوه چې د اقتدار غوښتل مشري غوښتل صرف د دین د خدمت په نوم باندې او د دین خدمت دپاره په دې نیت باندې او د آخرت د ګټلو په نیت باندې دا کولی شي. چې کله دا مسله نور باندې نور ناجایز شو، چې نور ناجایز شو نو بیا په خپله باندې اندازه ولګوه چې کم خلک د پښتو په نوم باندې د وطن په نوم باندې د قوم په نوم باندې د ترقۍ په نوم باندې او دغه شان د کې په مختلفو نومونو باندې چې کوم سیاستونه روان دي، شریعت کې څه حیثیت دی، څه مقام دی، نو دې ځای کې مسله واضح شوه چې د دین او د آخرت د جوړولو نه بغیر په بله مرحله کې مشري غوښتل ناجایز دي، حرام دي. او هغه آیات مصداق ګرځېږي چې الله تعالی وایي چې کوم خلک به د ځمکې علوا غټ منصبونه غواړي او د دین او د آخرت د جوړولو نه بغیر یې غواړي، داسې غواړي، نو جنت موږ د هغې دپاره نه دی مقرر کړی. هغه چا دپاره مقرر کړی دی چې کوم په دنیا کې غټ منصبونه نه غواړي او دغه شان ورانه نه کوي، نو موږ له دغه منصبونه جنت مقرر کړی دی. هغه آیات صریح مطلب دا شو چې دا نمونه خلک د اسلام په احکامو کې ډېر لرې معلومېږي، ډېر بعید معلومېږي. د دې حالات ډېر انتهایي تشویشناک معلومېږي چې کم د اسلام او د دین د خدمت نه بغیر په نورو لارو باندې هغه منصبونه غواړي. دا مسائل حل دپاره د امام قرطبي رحمه الله تفسیر قرطبي او دغه شان د تفسیر کبیر دا ډېر معتبر تفاسیر دي او خاص کر د علما نظامیم دي په نظامي مسایل او احکام باندې صحیح پوهېږي. چې دې ځکه هغه دې آیاتونو مسله وګوري سړی به صحیح پوه شي. لیکن بدقسمتي دا ده چې هغه خلک رالګي په موږ باندې ورته اعتراض کوي چې ستاسو چې کوم دی نو د قیادت سره او د مشرۍ سره څه کار نشته او وایي زمونږ عادت تاسو به اورېدلي یا به نه وي. ځینې لیډرانو داسې پیغامات هم جاري کړي دي چې که زمونږ حکومت صحیح قایم شو نو موږ ملات او عالم ته خپل اوقات ښایو. اوقات دا دی چې د محراب او د منبر نه بهر هېڅ چا سره واسطه نه، هېڅ چا سره به کار نه لري چې بار موږ سم کوو ستا به رابې کار نه وي. ته چې کوم څه وي او کښېنه د محراب نه دننه بس بار به نه وي. وایي دا زمونږ ملات او اوقات ښایو. نو دوی به اوقات ښایي دا خو د دنیا نظام دی چې د شیطان لښکرې په خپل ځای لګیا دي، د رحمان لښکرې هم لګیا دي. دوی به خپله وایي آسماني دین او شریعت خپل یو وضاحت لري، خپل تحقیق لري. لیکن دا خبر تاسو یاد لرئ چې د دین د خدمت نه علاوه او د آخرت د جوړولو نه بغیر په هېڅ یو مرحله کې چې چا یو منصب وغوښتو خو هغه دغه منصب دی پوهېږي که نه پوهېږي، دی اهل دی که نه دی، خو چې په بل نیت باندې یې وغوښتو په بل نوم یې وغوښتو تاسې به دې پوه شئ د شریعت نه خلاف دی.
او دا زما خبره نه. ما تاسو ته وړاندې وړي ځکه بس تاسو ګورئ تفسیر معرفت القرآن، تاسو به وګورئ تفسیر قرطبي او تفسیر کبیر، دا مسله به تاسو ته معلومه شي. اولئک دا کسان یجزون الغرفة، د دې ځای نه پورې د مؤمنانو 14 صفات مکمل شو. اوس دغه 14 صفاتو والا کسانو بدله ذکر کیږي چې الله تعالی په نسبت څه بدلای، څه حیثیت وي. نو وای دا هغه کسان دي یجزون الغرفة چې دې ته به ورکړل شي بنګلې. غرفه ګډو بنګلو ته بالا خانو ته ویل کیږي. بما صبروا بسبب د هغه چې دوی صبر کړل په دې صفاتو باندې. دغه مخکینی صفات به ځان کې پیدا کول دا کلک صبر غواړي، ځکه د شیطان سره د نفس سره مقابلي، د خلکو پی غرونه او نمونه وړل او د هر څه برداشت کول په دې باندې کلک پاتې کېدل دا کلک صبر غواړي. د صبر نه بغیر د ممکن نه. نو په دې وجه باندې ځکه کې د صبر ټکی پکې راغی چې دغه صفات والا صبرو دي، دا صبر والا کسان دي په دغه صفات ځان ټینګ کړي دي. ويلقون او دی به مخامخ کیږي فيها د جنت کې تحیه د دعاګانو سره. دی آیات کې اگر چې وضاحت او اختلاف د رائے ډېر شته چې تحیه د دې څه معنی ده، لیکن زیات راجح او آسان تفسیر دا دی چې ويلقون او دی به مخامخ کیږي فيها د جنت کې تحیه د دعاګانو سره. تحیه په معنا دعا سره هم راځي او تحیه په معنا د مبارکۍ سره هم راځي. نو دیو مخامخ کیږي په جنت کې تحیه د دعاګانو سره یا د مبارکیانو سره، مبارکیان ورته ویل کیږي. وسلام او سلامونو سره فرشتي په سلامونه کوي. فرشتو سلام د معمولی سلام نه دی، او دغه سلام معنی دار چې فرشتي پر دې سره مینه یې محبت به وسره او ردی تعظیم او احترام وکړي. نو به سلام اچي. خالدین فیها، همیشه به په جنت کې. حسنت ډېر ښه د جنت مستقرا د اوسېدلو دپاره، ومقاما او د مرتبې دپاره. د چا د مرتبې او د چا د اوسېدلو دپاره جنت کافي کېږي، دا ورله پوره دی، بس بل شي ته ضرورت نشته. قل ورته ووایه ما یعبأ بکم، دا زجر ذکر کېږي د دین دشمنانو دپاره، د اسلام مخالفینو دپاره چې کوم خلک صراحتا د ټول دین خلاف یا دین ځینې حصې خلاف دي، هغې دپاره زجر تخویف ذکر کېږي، د دنیا یاره ذکر کېږي. قل ورته وایه ای پیغمبره ما یعبأ بکم، حس پروا نه کوي ستاسو ربي رب زما لولا دعاؤکم که نه بندګي ستاسو. که تاسو د الله تعالی بندګي نه کوئ، د لپاره الله تعالی پیدا کړي، آسماني دین او شریعت نه منئ او دغه لپاره الله پیدا کړي، الله تعالی تاسو اس پروا هم نه کوي چې په کوم ځای کې هلاک کوي د باندې خفه کېږي، نو اس پروا هم نه کوي. فقد كذبتم بسوف يكون لزاما، نو یقینا تاسو دروغجن وګڼل دغه خبرې د الله تعالی، دغه احکام د الله تعالی تاسو دروغجن وګڼل. کافرانو ته خطاب دی. فسوف يكون لزاما، نو زرد شي به دغه عذاب لزاما لازم ستاسو سره، په تاسو پورې به ونښلي د عذاب، تاسو ته بیخي لازم شي، د غاړې حار به هم شي. نو هم زجر شو د دین د دشمنانو دپاره، هم تخویب دنیاوي او اخروي شو د اسلام د مخالفینو دپاره.